بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو دې وخت کې موجود یم په پېښور کې حیات آباد کې چې کوم بورن پلاسټک سرجري هسپتال دی. زمونږ هم دلته کې روډ داخل کړی په دې واټ کې. د واټ دا چې کوم ماحول وي دا هم د کور غوندې ماحول وي. دلته چې څومره هم مریضان وي نو هغوی په یو بل باندې ډېر زیات دردېږي. ولې دردېږي ملګرو؟ ځکه دردېږي چې په کوم مریض باندې مخکې نه تکلیف تیر شوی، بل چې کوم نوی مریض راشي نو هغه ته پته لګي چې په دې مریض باندې څومره تکلیف دی. نو هغه هم دردي، هغه چې کوم مینه محبت وي هغه په دې واټ کې وي، ځکه چې د کور غوندې ماحول وي. مونږ دې واټ کې وو، زمونږ ورور یې نن جین کو، خو زمونږ دا چې کوم ورور دی دا ډېر زیات سخت بیمار دی. د 3 میاشتو نه په دې کټ کې پروت دی. 2 میاشتې خو دلته کې په دې هسپتال کې وشوې. دا مې خپل حق ګڼو بطور مسلمان چې یاره زه دا ستاسو سره مخامخ کما. هېڅ پته نه لګي ملګرو دعا د چا قبلېږي که الله جل شانه دته ستاسو دعاګانې قبولې کړي. ډېرې زیاتې دعاګانې ورته کوئ. ستاسو نوم دی؟ تیمور خان. تیمور بھائی، دا څه مسله شوې وه؟ د اکسیډنټ شوی و، ګاډي والی وم، بس د روډ په غاړه ولاړ وم موټر سایکل باندې، ګاډی راغلی والی. او څومره وخت خو شو چې په کټ کې پروت یې؟ بس 3 میاشتې مې دا پوره شوې، 2 په دې هسپتال کې وشوې. او ډاکټران څه وایي اخر وجه څه ده چې ستا دومره وخت دلته هسپتال کې وشو؟ بس ډاکټران بس یو ټایم او بل ټایم بس اپریشن یې راله کړی دی، بس وایي انتظار کوه الله وایي ټیک کړي دواګانو پر. الله یې له صحت درکړي. خو ستاسو د خپو باندې چل څه شوی دی؟ دا یوه ماته ده او بیا بس هډوکی ښکاري که نه ټوټل و، دې ته یو ځل یې بل نه غوښه اړیل ده نو پټه کړی دی، هډوکي پټ کړی دی. ملګرو چې کله تاسو صحت وي نو د الله جل شانه نه ډېر زیات شکر وباسئ. دا یو غنیمت دی چې کله انسان روغ وي، چې کله په کټ کې پرېوځي نو بیا ورته پته ولګي. په دې واټ کې مونږ چې کومې ورځې تېرې کړې زمونږ د ورور ته چې کوم تکلیف و ما په دې خپله سترګو باندې ولیدو. ملګرو د 14مه ورځ ده چې دا واشروم ته نه دی تللی. نو سوچ کوئ دې ته به څومره تکلیف وي. نو مهرباني وکړئ، سوال درته کوم، ډېرې زیاتې دعاګانې زموږ د ورور ته وکړئ چې الله پاک ورله صحت ورکړي. هېڅ پته نه لګي دعا د چا قبلېږي. ویډیو مخکې شیر کړئ چې څومره ډېرې دعاګانې زموږ د ورور ته وشي نو الله جل شانه به زر راپاسي. ما نبي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت د الله په امان.